نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قرآن کریم د سوره فاتحه او د دیرشو سپارو د مجموعي نوم ده او د سورت یو بل معروف او مشهور نوم هم ده چې هغه ته ام الکتاب او ام القرآن یعنی د ټول قرآن کریم خلاصه ده هم وایي. او ان شاء الله په نن مجلس کې خو مونږ د سوره فاتحه چې کومه خلاصه ده دا بیانو او ان شاء الله په داسې ترتیب سره مونږ د ټول قرآن کریم خلاصه بیانو. د هر سپاره به ځان ته خلاصه وي، دا به ان شاء الله په تفصیل سره داسې په یو کلیپ کې بندو. دې فائدہ دا ده علماء کرامو ته هم د دې فائدہ ده او عوام الناس ته هم د دې زیاته فائدہ ده، ځکه چې عام سړی په ذهن کې هم دا خبره راشي چې په دې صورت کې په دې سپاره کې په دې صورت کې په دې سپاره کې الله تعالی څه بیان کړی دي، کوم مضمون بیان کړی ده. نو د دې ان شاء الله خلاصه به تاسو مخکې ترتیب وار باندې د راشي. او بیا دیتا ام القرآن ځکه وایي چې د قرآن کریم څومره خلاصه ده، ټول مضامین چې کوم دي دا الله تعالی په دې یو صورت کې جمع کړی دي سوره فاتحه کې. په ټول قرآن کریم کې شپږ مضامین ډېر په تفصیل سره بیان شوي دي: توحید، رسالت، قیامت، احکام، د منلو ول او د نه منلو ول. او دا ټول تفصیل چې کومه ده دا په سوره فاتحه کې بیان شوی ده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم په دا کې توحید بیان شوی ده. مالک یوم الدین په دا کې قیامت تذکره ده، قیامت بیان شوی ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې کې احکامات بیان شوي دي. صراط الذین انعمت علیهم په دې کې دوه شیزونه بیان شوي دي، یو دا رسالت او یو هغه خلکو تذکره چې هغه منونکي دي. او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دا کې دا خلکو تذکره بیان شوی ده چې کوم منونکي نه دي. نو یو دی منونکي او یو دی نه منونکي، دا دوه قسمه خلک دي. نو دې د وجې نه دې صورت ته ام القرآن او ام الکتاب ځکه وایي چې ټول قرآن کریم خلاصه د په دې یو صورت کې جمع شوې ده. او بیا هغه خلک چې هغه کوم منونکي دي د هغه دپاره قرآن کریم کې یو قسم لفظ استعمال شوی ده، الذین انعمت علیهم. او هغه خلک چې کوم منونکي نه دي د هغه دپاره دوه قسمه الفاظ استعمال شوي دي، مغضوب او زوال. بیا دا دوه قسمه خلک دي، بعضې هغه خلک چې هغه د تکبر دی وجې نه د ضد دی وجې نه هغه خبره نه مني، نو هغه په مغضوب کې شامل دي، دا لکه یهود. او داسې هغه خلک چې هغه د جهالت دی وجې نه یا د لا علمي دی وجې نه خبره نه مني، دا په زوال کې شامل دي لکه نصاره. نو دا دوه قسمه خلک دي، یو دی منونکي او یو دی نه منونکي. په نه منونکو کې بیا دوه قسمه خلک دي، بعضې خبره نه مني د جهالت دی وجې نه یا د لا علمي دی وجې نه هغو ته د خبرې علم نه وي، یا بعض داسې وي چې هغه علم وي ورته جاهله نه وي خو بیا څه وي د تکبر دی وجې نه او د ضد دی وجې نه د هغه خبره نه مني. نو دا تفصیل الله تعالی ټول په سوره فاتحه کې دا بیان کړی ده.